د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په ملک په یو وخت د انتخاباتو په اړوند اوریدنه کې ویلي چې مناسب حکم به جاری کوي او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه نوموړي زیاته کړي چې حکومت په مذاکراتو کولو نشي مجبوره کولی. چیف جسټس ویلي کو د مذاکراتو د لارې خل راونه وستل شو، آئین موجود دی او د عدالت فیصله هم شته. د چیف جسټس په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ الیکشن کمیشن ته په 16 مای پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کولو حکم کړي او مرکزی حکومت ته امر کړی چې ټول ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن ته تر نن ورځې 28 اپریل نه 21 ارب روپۍ ورکړي. مرکزی حکومت په ګر خیوات کې په یو ورځ د ټاکنو غوښتنه کړي او قومي اسمبلی الیکشن کمیشن ته د پیسو ورکولو مسوده یې رد کړې ده. په تیر اوریدن کې سپریم کورټ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران عدالت ته بللي وو او ورته ویلي وو چې دوی باید خپلو کې په یو ورځ د انتخاباتو د نیټې په اړه مذاکرات وکړي او عدالت ته دغه مذاکراتو د نتیجې نه خبر کړي. د راپورونو ترمنځ په نننۍ اوریدنه کې اټارنی جنرال منصور عثمان اوان عدالت د سیاسي ګوندونو د مذاکراتو څخه خبر کړی دی. هغه عدالت ته ویلي چې حکومتي کمیټې د تحریک انصاف د اسد قیصر سره لیدلې، خو هغه ورته ویلي چې هغه د مذاکراتو لپاره اختیار نه لري او د چیف جسټس د نورو پرمختګ د پوښتنې په جواب کې اوان زیاته کړي چې د تحریک انصاف شاه محمود قریشي ویلي چې هغه د خبرو واک اختیار لري. خو شاه محمود قریشي بیا عدالت ته ویلي چې د هغه سره تر اوسه تماس نه دی نیول شوی، خو پرون ورته د سینټ چیرمن ټلیفون کړو. هغه ویلي چې د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د انتخاباتو وروسته کولو خراب دي او حکومت سنجیده وي نو مذاکرات ته وکړي. چیف جسټس ویلي چې د مذاکراتو لپاره د زغم نه کار واغستل شي، خو د قومي ګټو او آئین په تحفظ اتفاق ونشو نو څنګه چې روانه ده داسې به روانه وي. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر عدالت ته ویل چې د مذاکراتو لپاره سازګار ماحول پکارو او وخت ټاکل ضروری دي. چیف جسټس ریمارکس ورکړي چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د مذاکراتو په اړوند نه لارښوونه کوي او نه وخت ټاکي. په یو وخت د انتخاباتو په اړوند به مناسبه حکم جاری کړو. عدالت بیا اوریدنه ځنډولې ده. د اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرسیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې حکومت د مذاکراتو نه تېښته کوي او دوی تحریک انصاف ګوند نن په 4 بجې مذاکراتو ته تیار دي. د ائتلافي حکومت لخوا تحریک انصاف ګوند سره د مذاکراتو په اړوند تر اوسه پورې په رسمي توګه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو پاکستاني مطبوعاتو د سرچینو له قوله ویلي شوي چې د وزیر اعظم دفتر په 6 بجې د تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبره کړې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان